أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنان كلها فلم يغلق منها باب إلى آخر الشهر، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب إلى آخر الشهر، وسلسلت مردة الشياطين ولله عتقاء عند وقت كل فطر يعتقهم من النار. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. طول حاضرین درود شریف وای. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. محترم سامعین کرام، اللہ دا ټول کائنات پیدا کړی دی او دا ټول کائنات خالق او مالک دی. دی ټول کائنات له الله یو ترتیب ور کړی دی. الله رب العزت په دې کائنات کې مختلف اشیاء پیدا کړي، مختلف پیغمبران را لېږلي، مختلف موسمونه پیدا کړي، مختلف علاقې پیدا کړي، مختلف اسمانونه پیدا کړي، مختلف رنگونه پیدا کړي او مختلف میاشتې پیدا کړي، مختلف کالونه پیدا کړي. هر سیز کې سنسو الله رب العزت علایدگی او ښکلا ځان له ایښې ده. بعض سیزونه به په بعضو کې اعلی دي، بعض سیزونه بیا ادنا دي، بعض سیزونه درمیانه دي. دا ټول سیزونه الله پیدا کړي، دا مرتبیم الله ور کړي. الله رب العزت ګرمۍ له خپل حسن ور کړی دی او خپل هغه فایدې پکې پیدا کړي دي چې هغه په یخنۍ کې نشته. الله یخنۍ له خپل یو ښکلا او یو مزه ور کړې ده چې به ډېرې فایدې دي، هغه په یخنۍ کې نشته. د انسان یخني خوښوي، ګرمي نه یې خوښ. خو د انسان چې څومره عزتمندو طعامونه او غذاونه دي د هغې دپاره ګرمي فایدهناکه ده، یخني فایدهناکه ده نه ده. د انسان د خپل جسم دپاره د ګرمۍ فایدې زیاتې دي، د یخنۍ فایدې کمې دي. خو یو د انسان خپل یو مزاج دی چې یخني خوښوي. نور الله رب العزت هر یو سیز کې خپل یو حسن ایښی دی، یو فایده ایښې ده او یو علیحده مزاج پکې الله ایښی او ښایست پکې الله ایښی دی. دا شان الله رب العزت مختلف موسمونو کې مختلف خوندونه ایښي دي. دا شان الله مختلفو خطو کې، مختلفو ملکونو کې، مختلفو ښارونو کې الله رب العزت ځان له خصوصیات ایښي دي او ځان له کیفیات ایښي دي. دا شان الله رب العزت د کال ټول میاشتې پیدا کړي دي، خو الله رب العزت بعضو میاشتو له پکې خصوصي رحمتونه برکتونه ورکړي دي. او الله بعض میاشتو ته خپلې میاشتې ویلي، الله بعضو میاشتو ته د حرمت او د عزت میاشتې ویلي. منها 4 حرم، 12 میاشتې مې پیدا کړي، 4 پکې ډېر د عزت والا دي. الله زین ټول پیدا کړی دي، خو بعضې زینو له بعضو باندې فوقیت ورکړی دی. لکه بیت الله شریف کې یو مونځ په 1 لاک دی، مسجد نبوي کې بیا 50,000 باندې دی. دا شان عزتمندو بیا د بیت المقدس مقام دی، بیا ورپسې د جامع مسجد مقام دی، خپل بیا د قبا مسجد او د دې لوی مسجدونو خپل خاصیات دي. قبا کې سړی مونځ وکړي د عمرې ثواب میلاویږي. نو دا ځان له مسجدونه دا هر جمعات کې دغه ثواب نه وي. نو دا الله دا مرتبه پیدا کړي. دا شان الله پیغمبران پیدا کړي، ټول پیغمبران لایق صد احترام دا غوي موږ بالکل زمونږ د لپاره محترم دي. موږ په ټولو باندې ایمان راوړو، لا نفرق بین احد من رسله، رسولانو کې به فرق نه کوو ځکه هر یو د الله رسول دی.
خو اللہ رب العزت بل ترتوی تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، بعضو پیغمبران میں بیا اضافی خصوصیات او صفات او کرامات ورکڑی دی. منهم من کلم اللہ، لکا بعضو سر میں خبری کڑی، ٹولو سر خبری ندی شوی. وکلم اللہ موسیٰ تکلیما وَإِذْ قُلْنَا لِآدم، دی ٹولو دی سر اللہ خبری کڑی. نو بہرحال عزت مندو اللہ پیغمبرانوں کی مرتبی پیدا کری. صحابہ کرام ٹول دا اسمان ستوری دی، خو سلور صحابہ کرام خلفائے راشدین دی. نبی علیہ السلام وی علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، وی زما سنتم منی، او دا سلور صحابہ شرطو وی دام سنتون دی زما کرے، دا غی سنت طریقو تا نبی علیہ السلام قل سنت ویلے. نو بہرحال دا شان مرتبیشتا جنتونو کی ٹول جنتون آلہ دی. ہر جنت دبارہ انسان سوال کی، خو جنت عدن جنت الفردوس آلہ دے. وسقفه عرش الرحمن، زکا دا آغی چت دا اللہ رب العزت عرش دے. سوچ کسی دا اللہ عرش تا دا کور چت جوڑ شوی، نو دا سمرا عجیبہ خبر دا چی نسبت خاک رابا عالم پاک، چرتا دا نا پاک انسان او چرتا اللہ پاک، او دا غد دا کور او دا غد عرش ستا چت. نو بہرحال عزت مندو دارنگی اللہ رب العزت جنت کی حوری پیدا کری، وحور عین، دا حور عین لے بیل زان لخاصیت ور کرے. نو تک شان اللہ رب العزت دا رمضان میاش لا زیادہ بزرگی ور کرے. نبی علیہ السلام شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، وی شعبان زمان شہر اللہ، رمضان دا اللہ رب العزت میاش تھا. وی شعبان مطہرتن مطہرتن، وی دا شعبان میاش دا پاک میاشتا. و رمضان مکفرتن، او دا رمضان دا سی میاشتا چی دا بل انسان رمضان سر پاکی. شعبان پخبلا پاک دا، او رمضان اللہ دا سی کیفیت ورکڑے، دا سی درجہ ورکڑے دا چی پدی کی کم انسان عبادت کی اگر انسان رمضان سر پاکی. دا دیر لوی مقام دے، او اللہ اور تخبلا میاش ویلے دا، او دا ہر چیز اجر فرشتی لکی دا رمضان اجر اللہ رب العزت وانا اجزی بہی، ویا پریدا غنور بانی جنتون ملاویگی، پر رمضان برتزر ڈائریکٹ ملاویگی. یا زبد دی اجر در کوما دا چانا مغواڑا، دا فرشتی لکلے نشی. نو دی وجہ عزت مندو اللہ رب العزت یو موقع را کردی دا. او دا غنی حدیث کی راجی چکل رمضان داخل شی فتحت ابواب الجنان، اللہ دا جنت دروازی ٹولی کھلاویگی. دا دیو دا رحمت نخوا دا. لکه څنګه چې مثلا یوزی کی دعوت وی او بادشاہ وی زمانه دربار هر دروازه کولاوه د خلک څومره خوشحاليږي، ځکه د بادشاہ دربار ته خور سړی هر ټیم نشیتله، او که زینو الته تپوس کیږي الته کس ولاړوي. خو چې کله بادشاہ دا اعلان وکړي چې د چا کم ټیم خوښي زما در دیوار دته کولاو دي، خلک څومره خوشحاله شي، زمونږ بادشاہ څومره سخي دی، اینی ټیم ورتلی شي. دقه رنګې په رمضان کې الله رب العزت وی ما د جنتونو دروازې کلاو کړې پورا رمضان، من اول شهر الى آخر الشهر، د اول شپې نواله ته د رمضان اخیری شپې او اخیری ورځې پورې. د کې مینس کې داسې نه راځي چې بندي شي. او دغه رنګې وغلقت ابواب النار، د دوزخ دروازې بندي شي. وسلسلت مردة الشیاطین، او په دې کې لوی لوی شیطانان هغه گیر کړی شي. نو د دې وجې نه عزت مندو رمضان المبارک کې ډېره توجه کول پکار ده. دا الله رحمت زیاتی، عام وخت کې نیکی ملاوي، کله یو په لسه باندې ملاوي. رمضان المبارک کې الله یو په 200 باندې ملاويږي. نفل عبادت. د دې وجې نه عزت مندو الله ته ډېره توجه کول پکار دي. کې سوال راځي چې انسان خو پر رمضان المبارک کې ګناه کوي، تاسو وایي شیطانان گیر شو، نو دا خو رمضان المبارک کې خلق گناهونه کوي. د دې وجه صدا یا خو مطلب دا دی چې د الله رب العزت لوی شیطانان گیری واړه تا ته پریدي، وای دومره مدد مې د سره کو خوستا خو امتحان دی کنه چې ته بسکه غټ د نما وینو دی وړو کې تخپل ټینګ شه او دومره کار خو تخپل موکا کړ. نو الله رب مردا هغه سرکش شیاطین الله وی، ځکه چې هغه د ډېر نیکان خلک نشي ټینګې دي، هغه د ډېر کسان نشي ټینګې دي، خو واړه واړه شیطانان بوناګان هغه خپل کار کوي. نو اوس ته
په ځان باندې ماتم وکړه چې ته د وړوکي د شیطان د ټینګ یم نه. نو دا ولې نه وي؟ بعض وخت کې بعضې کسانو شیطانانو سره ډېره یارانه شي، بیا د هغې نه مجبوره یې هغه کار کوي. یا بعض کس دومره بدبخته وي کله په خپل خواهش باندې ګناه غواړي. خلک ورته وایي لکه زما خو یو جنۍ سه یارانه ده، یاره والله مونږ ته خو چېرته چا رینګ ونه کړو او مونږ خو د اوښ په شا سپو خوړو. اوس دا خپل ځان له خواهش کوي چې زما داسې کار وشي. بل سړیو ته د ګناه تذکره کوي، اوفو زمونږ قسمت ته ګوره نو ډېر بند دی یار، د ګناه په کار باندې دا اوفو کوي. نو دا ګوی شیطان له په خپله دعوت ورکوي چې ما پسې راشه که نه، زه تا پسې ګډې ګرځوم، ته چېرته تلې. نو چې یو انسان شیطان سره دومره یارانه کوي نو هغه چې بې بند وي خو اشارې خو کولی شي، اشارې ورته کوي نو دا په اشارو چلی، نو دا به خطرناک حالي. نو یارانه دوستانه نه دي کول پکار عزتمندو. لږ شیطان سره چې وړه شیطانان خو انسان کم از کم سنبالولی شي که نه. د دې درته یو مثال درکو، مثلا یو پلار دی او د هغه یو زوی دی، هغه په هغه باندې ډېر نیازبین دی او ډېر ګران دی. نو چې کله کم ماشوم په انسان باندې ګراني نو هغه چې پړینګ په جړی شي بس پلار نه بیا وار خطایي. پلار ورته وایي زه به چې راځه ممونه دلالم او راځه چکر در کوم او راځه چړیاګر ته دې بوځم او مور یې وارخطایي. د هغې هغه خبره مني چې لږ شان ماشوم چنګ کوي، پلار وایي څه چلو شو او خیر شو او فلانې شو. نو هغه ماشوم ته هم پته لګېږي چې کله زما پلار زما په ګرد کې رانې بس بیا هسې چنګه پنګه کوي او سات بس پلار له چې کوم دی تکلیف ورکوي. او پلار یې دومره ساده ګولي هغه نیازبینتوب د وجې نه په ځان نه پوهېږي. بل طرف ته یو ماشوم دی، هغه ماشوم په ژړا شو چې پلار ماشوم وکتو چې بړا شو، هغه رالی یو تتوړی وله ورکړه په دې مخ باندې چې داسې ګرم کو، هغه نیغ لاړې هلته ګوټ کې کېناستو، مور هم ځان سره جفت کو. مور هم ورته وایي ورک شه ولې رانې کې ولې چغې وې دا به دې حلي کړ. هغه موله یو دیکه ورکړي نو پته ورته ولګېده. سبا هغه چنګه پنګه نه کوي چې داسې غټ تکلیف ورته نه هسې اوازونه نه کوي. هغه ته پته ده چې پلار له ورځم نو هغه زور هغه تر ټوله ورته را یادېږي. نو دقه شان عزتمندو شیطان ځان سره نیازبین کوئ مه چې هغه درته اشارې کوي او هغه درته چې دې کار کې ستا فایده ده او ته ډز هغه کار کې. کم از کم عزتمندو زموږ ایمان دومره خو پکار دی چې د رمضان المبارک په میاشت کې موږ نه ګناه ونه شي. نو د دې به انشاءالله ټول اهتمام کوو که نه انشاءالله. او بعض وخت کې سړی د وړوکي چیز د ټینګي نه نو دا خو ستا کمزوري شوه. یو سړی نشي والو او نشه کوله نو یو ځل دکاندار ته لاړې وی ماله د یو پیسې نشه راکړه. پخوا پیسې وي، روپۍ پیسې او دغه ټکې به وي. وی ماله د یو پیسې نشه راکړه. هغه ته زمانه د یو پیسې به لاسه نشئ. هغه ویل نوره نشه ما کې خپله شته دی بېغمه شه چې د یو پیسې نشه وکړم نور کار په خپله کېږي. نو دا داسې کسان وي عزتمندو چې هغې له د یو پیسې شیطان هم کافي، د شیطان اشاره موله کافي. یا مثلا شیطان پې دومره محنت کړی وي چې دا د شیطان سره دومره عادت شوی وي که شیطان نه وي نو هر څه برو عادت نه برو دی د هغه عادت نه مجبوری کوي. نو د عادت د وجې نه انسان ګناهونه کوي چې کوم انسان د کوم څیز عادتي نو بس بیا هغه غواړي. لکه موږ د روټۍ عادتي چې انسان وږي شي بې اختیاره چې کوم دی روټۍ غواړي. ماشوم چې وږی شي د پیله شپې ماشوم دی، د دوو شپو ماشوم دی، هغه یو دوه درې ورځې پیس کړي نو چې کله بس وږی شي او تږی شي بې اختیاره چنګه شروع کړي. عادت داسې څیز دی. نو د ګناهونو عادت ډېر خراب څیز دی. کله ناکله انسان نه ګناه کېږي. کل بني آدم خطاؤون، ټول بني آدمان خطا کار دي. وخیر الخطائین التوابین، خو د ټولو نه بهترین توبهګار وایي هغه دی چې توبه وباسي. نو توبې وایستل پکار دي. نو انسان له شیطان سره یارانه نه پکار. شیطان دوکه کو خیر دی دا کېږي په انسان باندې، خو شیطان سره یارانه مو جوړوه چې بیا تور ته مخکې دپاره بیا وایي چې یو ځل بیا هم را چکر شه زه بیا هم تیار یم. نو دا طریقه نه ده پکار. او یا دریم د دې وجې نه انسانان ګناه کوي چې د انسان یو بل دشمن دی هغه دی نفس یا زړه دل. وایي پلانې سړی د زړه نه ډېر کمزوری دی. نو زړه نه کمزوري نبی السلام وی الا ان فی الجسد لمضغه، اے خبردار د انسان په زړه کې ګورې د شیطان نه علاوه یو بل ځای هم شته. اذا صلحت صلح الجسد كله، چې دا سم شي ټول سم انسان. و اذا فسدت فسد الجسد كله، کدای خراب شو ادا ځان سره دا ټول جسم خرابوي. الا وهي القلب، اے خبردار زما امتیانو
هغه زړه دی، هغه زړه دی، هغه زړه دی. 3 ځلو فرمایل واشار الی، اشاره ورته وکړه. نو دی وجه نه کله نه کله انسان باندې زړه ګناهونه کوي. یو انسان د خپل زړه دی یو څه اموخته کړی دی، بس هغه بیا کوي. نو د دې وجه نه په انسان کې او بل عزتمندو ذاتی خباثت کله نه کله انسان وي دغه فطرت داسې وي ګنده کار ته زړه کې چینجې په غولو کې خوشحالي او دغه رنګې جمعدار ته د ګندګۍ بدبو احساس نه کېږي او هغه نیکي نه پېژني چې نیکي څه ته وایي. نو د دې وجې نه عزتمندو ځان عادت کول پکار دي د ښو کارونو. او بل سیز اهم سیز چې انسان په ګناه باندې آماده کوي که شیطان نه وي هغه محفل دی، مجلس دی. تاسو ګورئ موږ ټول ګورنګاران راجمع شوي خو الحمدلله د مونځ ټایم کې د چا نه ګناه نه کېږي، په دې ماحول کې چا نه کېږي. که دلته د یو سړي په ذهن کې رام شي چې سرګټ څکم څوک دلته سرګټ څکلی شي؟ نه. حالانکه سرګټ یو عام سیز دی، نسوار یو عام سیز دی. چېرته جومات کې څوک نسوار اچوي؟ نه نه اچوي. دا وجه صحیح وړوکي نه وړوکي ګناه د وجې نه انسان دلته کېږي. نو د دې وجې نه بار انسان کله کمیس وباسي ګرځي جومات ته چې راجمع شي ټوپۍ په سر کړي. دا ټوپۍ ولې په سر کړي؟ بعض د سره ټوپۍ نه په سر کوي بار، خو چې جومات ته راشي بې اختیاره ټوپۍ په سر کړي. دا د دې مجلس اثري، دا د دې ماحول اثري. او مثلا مولا سړی دی خو لاړې ګانه بجانو والا سره کېناستو، یو مولا دی د شاعرانو سره اوس کېني لګیا دی هغه مو سره ټپې شروع کړلې، مفتی مو سره ځان سره لیکي او خمزار یو ټپه یو وایي بلبل وایي بله ټپه سره دا وایي، دا د هغوی نه مزېداره وایي ځکه مولیانو له خو الله آواز ورکړی. خو ده هغه خپل ځیز په غلط ځای کې استعمال کو یا غلط ماحول کې کېناستو. نو کله چې انسان داسې ځای کې ګانې بجانې کې بې اختیاره کله نا کله د په ژبه باندې ګانې هغه الفاظ دغه شي. موږ خپله موږ ته ډېرې ګانو الفاظ یادي وجې هغه ګانا بعضې ګانې بعض وخت کې دومره مشهورې شي چې هر ماشوم هره ښځه هره نر هر یو هغه وایي. څه وخت یو ګانه مشهور وي پتاسه یې پتاسه یې پتاسه، نو دا خو اسان ټکي دی خو هر چا ته یادېږي بیا ګر چې پتاسې څه مطلب وي. نو بهرحال عزتمندو هسې چې پتاسه یاده کړي د نورو خوله کې ورته خوږي اوبه راشي. نو ګوره دا د ماحول اثري چې ته یو څیز یاد کړې د ټولو خوله کې، دا د ماحول خبرې، دا د ادایګي خبرې. بعض چیز داسې طریقې سره جوړ شوي چې هغه په انسان خامخا اثر کوي. ان من البیان لسحرا، خبرې په انسان باندې د جادو په شان اثر کوي. نو دی وجه نه داسې محفل کې باندې کښېنې چې د ځان نه خبرېږي چې ته راځې تا نن بیډم جوړ شوي. یو مولا نیغ نیغ کېدو یو خبرې ته وایي دا څه کوم، یو سړي زوی و هغه یې جړاو او هغه ډېر غریب، هغه حرکات سکنات یې ګډوډ، بعضې قدرتي وي بعضې کس په زور باندې ځان داسې کي. نو هغه سړی ډېر زیات خفه و، ویلې داسې څوک بني چې زما دا زوی لږ ښه کي. دا مولا ورته ویلې زه یم که نه د دې دپاره لکه په ارام کښېنه، خپل جومات سره کار لره، تراویح مونځ سره کار لره، چې کوم کس تاله درځي هغې ته قرآن وایه. تا خو څه سنټر نه دی ویستلی د اجراګانو چې هغه صحیح کې او تاسو د دې تجربه شته ته پې پوهېږي. ویل نه زه به وځم بس بوی تو هغه ورته زه به دله ډېرې روپۍ درکړم. هغه مالداره سړي ورته ویلې خو ویل خیال ساته د ځان، هغه ویل غم مه کوه چې سړی بوتلو یو کال پسې راوستو هغه مولا هم بې لاسونه خوځول راخوځول. ویل ها دا مې دله راوستو خورې خدایه پاک هغې هم دا خبرې. نو کله نا کله انسان دې محفل کې داسې ناست دي چې سړی پته هم نه وي او هغه ناز و ادای بدل شوي. تاسو ګورئ کوم چې د ماشومانو ټیچري هغې کې چیچړاپن وي، چیچړ یي هغه کم ټیچر داسې ستاسو څخه ملګری چې هغه د ماشومانو استاد دي، ته هغه سره وړه خبره په وړه خبرې زمانه او بس خفه کېږي. هغه ماشومانو هغه عادتونه هغې کې راغلي. کوم چې پروفیسر وي د هغه د لاس انداز د هغه خبر اترو کې به هغه شان خبري. کوم د جینکو استاد دي هغه به داسې توی زوی کېږي او تاویږي را تاویږي، دا اثر وي دغه څیز، دا داسې نه. یا کوم قوم کې ته پاتې کېږي کومه ژبه وي ګوره هغه ژبه په ورو ورو تا ته زده کېږي. دا آسان دا ګوره د هلکان دي چین ته لاړ شي 2 ورځې نه او بیا وروره د چین ژبه زده کړي، ساعت پس موبایل بازي که شپه شوا 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 داسې خبرې کوي هغوی، خو داسې خبرې اسان چې هلکه دا څه شی کوي. نو اثر یې د محفل، د ماحول، د علاقې، د مجلس، د دې ټولو څیزونو، د الیک سلیک، د انسانانو، د زناورو، د هر څیز اثري. کوم انسان چې اوښانو سره ډېر وخت تېروي د کې به کینه پیدا کړي،
کوم انسان چې اسونو سره ډیر زیات محفل کې د کې تکبر پیدا کی اس ډیر تکبر سره کی دا نو د ماحول اثري څنګه اثري ته به زه خو خسړم زه درته د یو څو بالکل عام معاشرتي خبرې کو ته په لاره باندې رواني او ټکنه غرمه ده او خولي او ځان پسې خپې راکاږي او داسې روره باجه کېږي او ډېر ګډ وړي کله خولي پاکې کله یو شی کې دې کې خمسدار یو لینک روزر درته ودرېدلو ستا کلاس فیلو دی ملګری دی مقتدي دی یا امام دی او لینک روزر یې ودرو تا ته وایي راځه که نه نو بچې څنګه ګاډي ته وختلو بې اختیاره ګوره دې ګاډي کې چې پردي کېني لاس یې داسې شي لکه څه شل باندې لاندې باجه کېدي اوس داسې تکبر سره کېني بې اختیاره چې داسې سیټ باندې کېني انسان داسې لاندې به خلکو ته داسې سلام کو السلام علیکم لاندې چې روان چې کله ګاډي کې کېنه خلک سلام کوي وعلیکم سلام انداز بدل شي بالکل دا اغذی اثري عزتمند دا ګاډي اثري د واسکټ اثري تاسو یقینو کې د سپلو اثري د ټوپۍ اثري نو نور لا سکے نو دا د رمضان المبارک بارک دی خپل مجلس بدل کا خپل ماحول بدل کا کله سیروزی لاړ شه کله اعتکاف ته کینا کله جمعات قاری صاحب سره کینا ټول ورځ سپاری اړې راړې تورته زدن سپاره اورم کله هغه سره کینا او هغه ته ګوره چې دام یو انسان دی سار نه دو سپاری اوري او لسم زلې دی چې دا دو سپاری وي دا دو سپاری شل سپارو ته ورسولې او زل شل آیات تلاوت نشم کولای یا الله دام انسان دی یا الله د په خله کې مجبا دا یا الله د ته شل سپاری اسانی کړی دي ما ته شل آیاتونه ګران کړي او الله ته وجاړه وی الله ما باندې رحم وکا ماحول بدل کا ماحول سره انسان داسې کی یو قصه د مشهوره ده یو بادشاه یو ځل یو بوډۍ ته ویل وی زما د لور مې پیغله شوې ده یو شهزاده ول وګوره هغه ورته ټیک ده وبې ګوره به یو ځکه ناسته و داسې خاص دی ول چبوترا غي جوړ کړو چلته ناسته و هغه بادشاہ ورته څنګه چل دی زما هغه شهزادګۍ لري څوک شهزاده ونه کتو دا ورته زما زوی شته دی کنه هغه ډېره غوسه ورله چې دې ته ګوره خپل زوی زما لور سره سموي نو ډېره غوسه شو یو سړي هغه ته ګیله وکړله وزیر ته ویل دا زموږ د خاله چې کوم ده دا منټله شوې ده وایي کله سمې خبرې کوي چې زه شهزادګۍ له شهزاده ګورم کله وایي زما زوی شته که نه او زما شهزاده زوی ګلالې زوی شته که نه ټیک د هر انسان ته خپل زوی ګلالې وي شهزاده وي خو رښتې باره کې خو هغه ورته دا ویل چې ما نه شهزاده وګوره د رښتیا و شهزاده هغه نه چې ستا په سترګو کې شهزاده نو بهرحال عزتمندو لوډ سپیکر ګډ وډ دی مارې لال تبا کړی نو هغه وزیر ته وایي چې چېرته دا داسې خبره کوي چې زما زوی شته وایي د فلاني ځای کې چې ناست دی بیا داسې خبرې کوي وایي دا قضیې کې څه چل دی دغه ځای راوکنه اوس کو کودلو دغه ځای راوکنسته چې هغې راوکنستو او راویکنلو او خاورې ترې رابار کړه چې ویې کتل هلته لویه خزانه راووته دا بوډۍ به چې هلته کېناسته خبرې بیا بدلې شوې دغه خزانې د ځي د سیاسري لکه پردي ګاډي کې یا خپل ګاډي کې چې انسان چینګ وینګ ناست دي داسې طریقې نو دې طریقې سره عزتمندو انسان ګناه ولې کوي دا ماحول نه بدلی دا ماحول نه بدلی دا خو به کافرانو هم ویلي دلته کس ته موږ وایو چې ګوره د رمضان میاشت فلانې نه ټیکېږي د هغه خپل محفل بدل کا رمضان میاشت چې زما د زړه کیفیت نه بدلیږي ماحول بدل کا دا خو به کافرانو هم ویلي وایي که د الله خوښه وي نو موږ به مسلمانان پیدا کړی وي که د الله خوښه وي نو موږ به کافران نه وي الله تعالی نه فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر الله رب العزت وایي که د چا خوښه مسلمان دي شي که د چا خوښه کافر دي شي دا کارونه زه نه کومه ما دله پیدا کړي دي هر څه وهدیناه النجدین دوه لارې مې پیدا کړي نور څه وکړمه دا ښه ده او دا بده ده پیغمبران مې راولېږل قرآن مې راولېږل اولیاء مې راولېږل امامان مې دل راولېږل نو نور څه وکړمه نور دې خپله خوښه ده که په سیده لار ځي او که په کږه لار ځي زه په زور څوک نه مسلمان کوم او نه زه څوک په زور باندې مسلمان کوم لا اکراه فی الدین په زور څوک مسلمان کوم هم نه لو شاء لهداکم اجمعین که د زور کارونه مې کولې نو اوس به ټول سیده سیده روان وي اوس به ټول په سمه لار وي خو نه په خپل وس باندې په خپل عمل باندې په خپل ماحول باندې په خپل عقیده باندې به اسلام ځان لګټي جنت به ګټي نو د دې وجې نه عزتمندو خپل ماحول بدلول پکار دي ماحول چې بدل شي نو انسان په خپل باندې خشي نو خپل ماحول به ان شاء الله بدلو کړي ان شاء الله کم کسان بدل شي چې هغه چې موږ به ان شاء الله د رمضان کې خپل ماحول بدلو رمضان کې یو څو کارونه کوي عزتمند رمضان تیاری څه ده یو رمضان تیاری دا ده چې موږ او تاسو اوس ټول غم وکړو او سپوږمۍ وګورو چاند
د هغې تیاري چې دا به په کوم ګوټ کې دا څوک هم نه کوي. بیا وایي ګوره روژه کې اختلاف دی، نو اختلاف ستا د وجې نه جوړ شو که نه. ته کور کې ناست یې او سپوږمۍ نه ګورې. یو ځل یو سړي ویل ما سپوږمۍ ولیدله، چا هم نه ولیدلې. وایي لکه کوم دې ولیدله؟ بس وایي ومې لیدله هلته خپله علاقه کې. چا ویل هلکه وایي د ښځې سپوږمۍ نوم دی، روزانه یې زیارتونه کوي. بس چل یو کتاب کې مې کتلو، انس رضی الله تعالی عنہ ډېر بوډا و او د عمر زیات و. نبی اسلام ورته دعا کړې وه. دا چې کله وفات کېدو تقریبا 1.5 سل بچي د ده، 1.5 سل بچي وسي کړو وسي دا ټول یې لیدلي وو. 1.5 سل بچي و، نو عمر یې زیات نو دا ورځې هم سپینې شوې وې. او عمر صاحب صحابه را جمع کړي ویل لکه میاشت نه. دوی ویل شته دی هغه مخامخ ښکاري. ټول ورته ویل نشته، کوم ده مونږ ته نه ښکاري، تا ته ښکاري، ته بوډا سړی تا ته ښکاري او مونږ ته نه ښکاري. هغه ویل شته دی. نو بس ډېر حیران شو چې دا ته څنګه ښکاري مونږ ته نه ښکاري. نو غالبا حضرت عمر صاحب ډېر فراست والی، هغه پرې پوه شو. نو د دې د وروځو نه یو سپین ویښته و هغه داسې راکوږ شوی و، نو هغه د ده سترګې ته مخامخ شوی و. نو هغې لیدلو وایي دغه دی. هغه چې وله پس داسې په وروځو لاس راښ کړی ویله څه شوه سپوږمۍ؟ وایي هغه خو غیبه شوه. نو د دې وجې نه عزتمندو زموږ هلکانو ته پته هم نه لګېږي چې سپوږمۍ به کوم طرف ته ګورې او څنګه به وي، پوره به وي که نیمه به وي که لږه به وي که زیاته به وي. او چا ته پته نه وي چې دا سپوږمۍ څومره ورځې پس کمیږي او که زیاتېږي. نو دا عزتمندو خپل عادت کوي. هسې د نن نه پس روزانه ماښام نه مخکې مازدیګر نه بعد خېجه خپلو بچو سره راځه بچیه زموږ اختر را روان دی، زموږ روژه را روانه ده او موږ سپوږمۍ ګورو، چاند ګورو. په دې کې ثواب دی او دا لازم هم ده، ځکه ته به ګوایي ورکې. روژه به څنګه نیسي؟ به د پردو خلکو نو به ضرور که راته یو ورځ اعلان کي، یو کله بل ورځ اعلان کي، بیا ټول څوک ردې بدې وایي. په دې فیسبوک باندې یوسف جان یو ځل یو کس نه تپوس کو، وایي لکه سپوږمۍ پېژنې؟ هغه بلکل یې پېژنم. وایي کوم ده؟ وایي په دې نوټ چې ته دغه ده هغه نوټ والا پېژانده، نوټونو والا سپوږمۍ ټولې پېژني. ړانده ړانده کسانی، بعضې ړانده ناتخوانان دي چې ته ولې د 10 نوټ ورکړي پېژني، چې ګوري نو بس اواز نه تیزوي، چې کله د 100 نوټ ورکړي بس بیا پکې قره پیدا کړي. هغه ړانده کسان نوټ پېژني، دغه سپوږمۍ خو هغوی پېژني. نو د دې وجې نه عزتمندو ګپ شپ کې دا مسلې درته دې وجې نه بیانوم چې تاسو ستړي نه شئ او ستاسو ذهن کې دا خبره راشي. نو د دې عزتمندو خیال ساتئ. ټول به انشاءالله سپوږمۍ دپاره کوشش کوو که نه انشاءالله. الله نه دعا وکړئ چې الله رب العزت په ټول ملک اتفاق او اتحاد سره په یو ورځ باندې روژه راولي. د دې لپاره کوشش وکړئ عزتمندو. نبی علیه الصلاة والسلام یو دغه کار دی. دویم دا کار دی عزتمندو چې نبی علیه السلام وایي په خپلو ماتحتو باندې بوج کم کوي او په ځان باندې د دنیا کار لږ کم کوي، اوقات عبادت طرف ته وباسئ. دا طریقه کول پکار دی. او د مخکې نه عزتمندو ښځو له پکار دا دي چې کمرې صفایي کړي. اوس د صفایي راونیسئ، ښځو ته یې صفایي وکړئ او دغه رنګې نوکرانو ته یې صفایانې د کور وکړئ او ځایونه ټول ووینځئ. رمضان کې به موږ وینځل نه کوو چې روزانه ځایونه وینځو. اوس نه چې کوم دی هر څیزونه صفا کوئ او ښځې د ځان له د جانماز دپاره ځای د اعتکاف دپاره او د یو عبادت دپاره یو ګډ خوښ کړي چې دې ځای کې به زه عبادت کوم. دا ځای به د قیامت پر ورځ په هغې باندې ګوایي کوي. دا یو څیز کچنونه صفا کوي او دغه د عبادت ځای مقرر کوي، جانمازونه ووینځئ، ګړۍ په ټایم کوي پاکستان سټنډرډ ټایم سره. ځکه کله اذان وشي خلک وایي هلکه لا 5 منټه پاتې شته، الټا هلته کور کې مولیانو ته کنځلې کوي. هلکه خو ستا ګړۍ په ټایم کړې نه ده که نه؟ تا خو 5 منټه مخکې کړې وه چې زه به مخکې جومات ته ځم. د جوماتونو ګړۍ په ټایم کوي. زموږ د جومات دغه ګړۍ په شان نه وي، هغې کې ګوره 25 منټه کم 2 بجې دي، په دې کې پاو کم 12 بجې دي. دومره فرق دی پکې. او په دې مخامخ کې به بل ټایم وي. نو دا د مدینی جومات په شان ګړۍ مه کوئ. د مدینی مسجد چې کومه اصل مدینه ده هغه شان ګړۍ را پیدا کړئ او پاکستان سټنډرډ ټایم سره په ټایم باندې کوي چې مخکې نه کېږي. دا شان عزتمندو امامانو له قاریانو له پکار دي چې بې ټایمه اذانونه نه کوي. کم کس چې اذان کوي دا د هغه ذمهواري ده چې هغه په ټایم پوهېږي، په ګړۍ پوهېږي، په سټنډرډ ټایم باندې پوهېږي چې پاکستان معیاري وخت اوس داخل شو، د هغې مطابق کوي او اذان په ټایم کوي. د ماښام اذان لیټ نه کوي، د سحري اذان ډېر مخکې نه کوي. د دې څیزونو خیال ساتئ. 2 منټه سار اذان مخکې کوي او د هغه د افطاري بالکل په ټایم باندې هغې کې وروستوالی به نه کوي. د دې ټولو خبرو خیال وساتي. یو ځل یو کسو د یو معبر نه د سوال تپوس وکړو، وایي ما د شپې اذانونه کول
خو خلق بربندو او ما پی انځر شیندل، انجیر چې د دې بس خوبي. هغه ورته مؤذن څوک دی؟ وی ته خو مؤذن نه وي، زه مؤذن یم. ویل ته اذان بیٹه مکه، بیٹه ما اذانونه کې بعضې بانګیاني که نه هغوی په ټیمونو نه پوهېږي. نو عزتمندو چې کم انسان د سحري اذان وروسته وکړو 2 منټه 5 منټه 10 منټه چې څومره یې وکړلو او د هغه د وجې نه خلکو وروسته روژه ونیوله، د هغه ټولو کسانو روژه نه ده شوې. خو که هغوی ته پته نه وي الله به هغوی له ثواب ورکوي، خو دا څومره روژې چې نه دي شوي دا به د دقه مؤذن د کاتې نه کټ کېږي. پکې ګیر دی ګوره موږ او دا نقشه ده، دا نقشه صحیح ده، دا نقشې پوره کال دپاره جوړې شوي، دا صحیح دي. خو چې ستا ګړۍ د دې مطابق او ته په دې نقشه پوهېږې دا پکې ضروري ده. بعض وخت ګړۍ د دې ټایم مطابق نه وي که نه. د دې خبرو عزتمندو خیال ساتئ. او د اول او د آخر خیال. نبی علیہ السلام دویم ځان تیار کړي. نبی علیہ السلام به چې کله رمضان رالی تغیر لونه، د نبی علیہ السلام رنګ به بدل شو. هی هی وکثرت صلاته، منځونه به یې ډېر کړه. وابتهل فی الدعاء واشفق منه، او په دعا کې به ډېرې ډېرې غټې غټې دعاګانې شروع کړې، نرمۍ نرمۍ سره سوال او زارۍ سره به دعاګانې شروع کړې. خلک وایي کم عبادت وکړو، چې کم عبادتونه فرض دي بس هغه کوئ. مونځ فرض دی نو د دې په شان نفلونه کوه، قرآن فرض دی په مونځ کې د دې په شان تلاوتونه کوه، دغه عبادتونه دي. او بل زکات فرض دی صدقې ورکوه. زمون خلک تسبیح غټې پیدا کړي خو جب ته چې کم دی په روژه کې دغه واچي زنجیر واچي هلکه خو دغه هم عبادت دی که نه. څنګه چې نبی علیہ السلام د مونځ فضیلت بیان کړی د صدقې هم بیان کړی. څنګه چې په جنت کې د مونځ ځان له دروازه ده نو د صدقې هم ځان له دروازه ده. صدقې والا به صدقې والا باندې مونځ کې ډېر شرایط دي، صدقه کې ډېر شرایط نشته. صدقه کې 2 شرطونه دي، حلال مالی او د الله رضا دپاره بس. او د مونځ دپاره خو فرضونه دي و دنه و بار او بیا پکې نورې ډېرې قیسې دي. نو صدقې والا به عزتمندو اسانۍ سره جنت ته ځي، او مونځ والا به ښه کوشش او خواري کوي او تپوسونه به ترې کېږي. نو بهرحال عزتمندو دغه نبی علیہ السلام باره کې راځي چې کله به رمضان شو شد میزره ثم لم یأت فراشه حتی ینسلخ. وایي نبی علیہ السلام به خپل ملا به یې وتړله او دغه رنګې عزتمندو لنګ به مضبوط کو، پرتوک به کلک کو، یعنی بیبیانو سره به هم ډېر نه میلاوېدو په دې میاشت کې. وایي چې دا د عبادت میاشت ده. نو د دې وجې نه عزتمندو د دې او چې کله رمضان شروع شي وایي ان الجنة تزخرفت لرمضان من رأس الحول الى الحول. رمضان الله هم تیاری کوي د رمضان دپاره. څنګه تیاری کوي؟ وایي د کال د اول نه الله رب العزت د رمضان ډیکوریشن شروع کړي. څنګه چې بیت الله شریف دپاره د غلاف تیاریږي د مخکې نه، دقه رنګې الله رب العزت رمضانیان او د رمضان روجو والا دومره خوښي چې تا ته خو پته هم نه وي چې رمضان به کله راځي. الله د کال شروع نه د جنت هغه اسایش زیبایش آرایش شروع کړی وي او ډیکوریشن یې شروع کړی وي. او چې کله فاذا کان اول یوم من رمضان، چې کله اولنۍ شپه رمضان شي نو بیا تیاری لکه نور هم زیاته شي، ډیکوریشن بالکل د دیوالونو او هغه هر څه پوره شي. نو بیا الله رب العزت پکې حبت ریح من تحت العرش، الله رب العزت بیا داسې په جنت کې داسې نری هوا د عرش د طرف نه را روانه کړي، د خپل کور د طرف نه، د خپل عرش د طرف نه نری نری هوا بیا په جنت باندې لګي. دا یو ځان له الله رب العزت بیږي. وایي فصفقت ورق الجنه یا ورق الجنه عن الحور العین، او په هغې کې حور عین خوشحالیږي او د جنت هغه پاڼې وایي په هغه هوا سره داسې خوځېږي را خوځېږي او هغوی کې یو شرنګار یو آواز پیدا کېږي ښکلي. نو الله رب العزت ګوره نو فقلنا دا فرشتې تپوس کوي، دا حورې تپوس کوي یا ربي ای زما ربا اجعل لنا من عبادك ازواجا تقر بهن اعیننا وتقر اعینهم. ویا الله چې کوم کسان تا موږ دپاره پیدا کړي زموږ سترګې په هغوی باندې یخې کا او هغوی سترګې په موږ باندې یخې کا. نو د دې وجې نه عزتمندو جنت دپاره الله رب العزت تیاری کوي د مخلوق دپاره چې د دې دپاره جنت تیار شي، او موږ انسانان چې کوم دی د دې تیاری نه کوو. نو د دې تیاری دپاره
معمولات مې درته بیان کړي چې څه طریقې سره کوي. دغه رنګې د روژې په میاشت کې د اشراق لمونځ پابندي پکار ده، د اوابینو د ماښام نه پس پابندي پکار ده، او دا شان خوب پکې لږ کمول پکار دي. د ورځې ټایم کې لږ اوده کېدل خوب دپاره ټایم ویستل پکار دي. د شپې عموما خوبونه نه کېږي، تراویح دې وکړلې بیا چې اوده کېږي سحري له داسې راپاڅېدې بیا سحري وي نو بیا اوده کېږي نو بیا د لمونځ قضا کېږي. نو د دې وجې نه عزتمندو کوشش کوئ شپه روڼوئ، د ورځې اوده کېږئ. بس چې سهار لمونځ دې وکړو، اشراق دې وکړو یا لمونځ دې وکړو، بس هغې نه پس بیا اوده شه. دغه ټایم کې چې تا د شپې آرام نه کړی، د اشراق ټایم کې موده کېږئ، هېڅ خبره نه، ځکه د شپې عبادت ډېر اجر لري. نو دې طریقې سره او صلات تسبیح لمونځ کوئ، او دغه رنګې اودس دې وکړو، د اودس 2 رکعاته لمونځ کوه، مسجد ته داخل شي د مسجد 2 رکعاته لمونځ کوه. دا ټول هسې چې کوم دی صلات حاجت کوه، صلات توبه کوه، او دا ټول منځونه دې طریقې سره منځونه شروع کړه، او د تلاوت کثرت کوه. او چا چې میاشت ولیدله نو د میاشت خپله دعا ده، اللهم احله علینا بالیمن والایمان والسلامة والاسلام ربی الله وربک الله. یا کنی بس پښتو کې ووایه چې یا الله دا میاشت زمونږ دپاره د برکت او د سلامتیا جوړه کړه. بس داسې دعا کوه. پښتو کې خپله ژبه کې هم دعا کولی شي، دا دعا ده او دغه ووایي انشاءالله. بعضې کسان وایي چاته د رمضان المبارک خوشخبري ورکړه جنت د باندې حرام شو. دومره جنت آسان هم نه دی، او داسې د ځان نه خبرې مه جوړوئ او دا طریقې مه جوړوئ. بعضې پکې نورې عجیبه عجیبه خبرې د خپل طرف نه چې کوم دی شاملې کړي دي، نو د دې خبرو خیال ساتئ عزتمندو. دې نه علاوه چې کوم انسان روژه ونیسي، د روژې څه فضیلت. یو حدیث کې راځي من صام یوما ابتغاء وجه الله تعالی بعد الله عز وجل من جهنم كبعد غراب طار وهو فرخ حتى مات حرما. وی الله رب العزت دپاره چې کوم انسان یو ورځ روژه ونیسي، یو ورځ روژه، او د الله د رضا دپاره وي، وی الله رب العزت به د جهنم نه دومره لرې کي لکه څرنګې چې یو کارغه پیدا شي او هغه وزرو باندې روان شي او والوزي، او تر څو پورې چې بوډا شوی نه وي او دا ګرځي ګرځي او الوزي او الوزي او دا مړ شوی نه، دومره به الله رب العزت دا انسان د جهنم نه لرې کي. د کارغه عمر ډېر زیات وي، بعض وایي 1000 کاله د عمر، یعنې د 1000 کالو په فاصله باندې به ته د جهنم نه لرې شي. نو د دې وجې نه عزتمندو د دې پابندي وکړئ. دغه نبي علیه السلام وایي یو څو کارونه خامخا کوئ، اغزو تغنمو وصومو تصحو وسافرو تستغنو. وی جهادونه کوي، الله به تاسو مالداره کوي، الله به غنیمتونه درکوي. او روجی نیسئ تصحو، الله به تاسو له صحت درکوي. روجو سره صحت صفا کیږي، ښه کیږي. اب یو ډاکټر صاحب ما ته تپوس کوم چې جسم دې ډېر ښه شوی دی، هغه وایي زه 24 घंटों की 1 घंटा خوراک کوم، 23 घंटे روزه نیسم. 23 घंटे روزه مطلب څه نه خورم، اوبه مو نه څښم، روزه. نو نبی اسلام وایي صوموا تصحوا، روزه نیسئ تاسو به صحیح کیږئ. بعضې کسانی په وړه وړه زکام مې دیږي نن مې روزه نه ده، دا غاښ مې خوږېږي نن مې روزه نه ده، په وړو وړو خبرو باندې نه روزه ځي. بل حدیث کې راځي چې کم انسان نه روزه بغیر د عذر نه پاتې شي او دا د روزې نه بعد ټول عمر روزه نیسي، د دغه یو روزې دپاره الله وله د دغه یو روزې ثواب د دې ټول عمر روزو باندې نه ورکوي. نو دې وجه ډېر. او وسافرو تستغنو، او کله ناکله وایي کاروبار دپاره سفر کوئ، الله به مالداره کي. نو چیرې ته هم ځه، کوریا ته هم ځه، دغه ته هم ځه، خو ډېر وخت هلته مه تېروه. نو دې دریو کارونو سره عزتمندو 3 فایدې دي. جهاد سره غنیمت راځي، روزې سره صحت راځي، او دغه رنګې سفر سره مالداری راځي. الله رب عزت موږ او تاسو ټول ته د عمل کولو کوشش راکړي. بهرحال د رمضان میاشت روانه ده، عزتمندو ټول کوشش وکړئ، خپل روټین بدل کړئ، خپل ترتیب بدل کړئ، جمعاتونو کې وخت ډېر کړئ، اعتکاف دپاره ټول ارادې وکړئ، کورونه صفا کړئ، ښځو ته چې کوم دی تعلیم ورکړئ، ښځو